راشي نو یوما یموت په کومه ورځ باندې چې وفات کیږي به دی نو چې وفات شي نو ورپسې قبر دی نو علما لیکي وایي د قبر هغه تنهایي او چې کله د میت د قبرستان ته وړي که نه نو وایي دا میت چغې وایي دې خلقو ته چې ما چته وړئ چته مې وړئ ما خو ستاسو سره ډېر نږدې تعلقات وو زما خو تاسو سره ډېرې نږدې رشتې وې چېرته مې وړئ دی به د خپلو بچو ته چغې وایي روایاتو کې راځي وایي دغه آواز ما سوا د ثقلینو نه دا تمام مخلوقات اوري ښه دا تمام مخلوقات اوري دی چغې وایي چې چېرته مې وړئ که بدعملئ او که نیک انسان یي که نه د خپلو خپلوانو ته آواز کوي قدموني زر مې قبر ته اوسئ زر مې ورسوئ زما دپاره الله د جنت خوشحالۍ مقرر کړي دی ښه د جنت راحتونه دي خو لیکن هغې دپاره ځان له دلته کې څه غم پکار دی زمونږ ستاسو نه ګورې هغه شی هیر دی ښه مونږ نن ګورو اکثر دی کم نن هغه د مړي کټ هم دی کم نن هغه په دې اوږه باندې اوچت کړی خو زمونږ په تصور کې دا نه راځي چې سبا له کیدی شي چې په دې کټ کې زیم داسې اوچت کړی م او روان کړی م پوهېږئ تاسو ځکه نن که ستاسو سوچ کړی که نه دا په دې مسجد کې چې کم کټ پروت دی نو لہذا داسې دی چې کم نه هغه میت هغه قبرستان ته ورسئ بیا راشي د بل میت په انتظار نو هغه به ورسئ بیا به راځي تر کومې پورې چې دا تمام خلق چې کم نه هغه قبرستان ته نه رسېدلی بس دقسې به ځي او راځي نو اوس دا پته نه لګي چې زمونږ ستاسو نمبر به پکې کله راځي چې مونږ تاسو به پکې کله وړي ښه وروڼو ځان له دغه ځای له څه وکئ زمونږ ستاسو ګورئ نن ډېر په غفلت کې پراته یو ښه هغه عبدالرحمن بابا وایي د غفلت په کشتۍ سیل به کړې تر کمه او دا مرګې به د کشتۍ کاندې غرقابه پوهېږئ نو یو ورځ به خامخا چې کوم دی هغه به زمونږ تاسو ته دا مرګ راځي نو چې د دغې مرګ دپاره څه نه څه چې کوم دی هغه ځان سره وکړو که نه